محترم مسلمانانو وظیفه د رب العالمین یا الهی هغه الهی محترم چې زما او ستاسو ژوند به بدلوي انشاءالله. د دې قیمتي وظیفې سره څومره چې غټ نه غټ لوی نه لوی حاجت او مشکل وي نو دا داسې بهترینه وظیفه د محترم مسلمانانو چې علماو ذکر کړی چې د دې شان وظیفه نشته دی. دا په مشکلاتو کې او په حاجتونو کې د ټولو نه لوی هغه یعنی د حاجتونو رفع کولو والا وظیفه ده. نو محترمو دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ او ډیره اسانه ده. فسهل یا الهی، قسم په الله هغه اله هغه مالک هغه د دوانو جهانونو بادشاه هغه غنی ذات هغه حاجت روا ذات هغه مشکل کشا ذات محترمو د هغه د در نه به چرته ځو؟ د هغه په موږ څومره احسانات دي الحمدلله علی کل حال، په لکونو په کروړونو په زرهاونو محترمو د فاڼو د ونو د فاڼو نه سیوا د شګو د ذراتو نه سیوا د هغه په ما او تاسو احسانات دي الحمدلله چې شکر وباسو. نن چې کومه وظیفه د محترمو دا یو داسې بهترین انسان ذکر کړی ده سید جلال الدین بخاری رحمت الله علیه. محترمو چې کم انسان حاجاتو کې گیر دی مشکلاتو کې گیر دی لوی نه لوی دی غټ نه غټ دی یا کوچنی دی خو نه پوره کیږي نو انشاءالله دا وظیفه په تاسو په ناسته باندې وکئ په یو نشست کې وکئ انشاءالله هغه الله جل شانه به ستاسو حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خیانو مسافر او هغه مسافر کم چې بهر هیوادونو کې بهر مسافرو کې زندگی تر یقینا ما ته ډیر ګران دی الحمدلله. زه ته په هر فیلډ کې په هر لحظه کې ته دعاګانې کوم او تاسو ته هم کوم چې الله تعالی تاسو حاجات پوره کړي او زمونږ یو خصوصي رور اسحاق بی الله جل شانه د هغه تمام حاجات پوره کړي چې سه پړه ارمان دی الله تعالی د هغه تمام ارمانونه جایز خواهشات پوره کړي او تمام تور سره زنانه او د نارینه او د هلکانو د بوډاګانو د زماره هغه میاندو چې هغه مشکلاتو کې دي او د بچو د فارغ الله تعالی د ټولو مشکلات ختم کړي. محترم مسلمانان نن زمونږ وظیفه ډیره بهترینه وظیفه ده سهل یا الهی. محترمو هغه الهی اله ذات ویل کېږي فدا کوونکي ته رب ته ویل کېږي چې په ټوله دنیا د هغه قبضوي په ټولو سیزونو د هغه قبضوي. محترم مسلمانانو یو ذره هم د الله تعالی د علم نه مطابق اخوا دېخوا نشي کېدلی. یو ذره پیژنئ ذره څه ته ویل کېږي؟ ذره هغه ته ویل کېږي چې نور وي محترمو او په دې درشل کې نور راوتلی وي نو هغې کې چې نری نری ذرې بر او ښکته کېږي دغه ته ذره ویل په منځ نه تقسیمېږي دې ته ذره ویلی کېږي. نو دا وظیفه انشاءالله تاسو کوئ. د دې طریقه کار دا د محترم مسلمانانو د ماسخوتن د مونځ نه پس په دا وظیفه تاسو کوئ. د ماسخوتن د مونځ نه پس په دا وظیفه تاسو کوئ. دا وظیفه تاسو انشاءالله په کولو غوږونو واوره انشاءالله حاجتونه هم الله تعالی پوره کړي مشکلات هم الله تعالی آسان کړي. په یو نشست کې وکئ یا که په یو نشست کې نشئ کولی نو محترمو بیا دا وظیفه چې ده نو خیر دی ځان سره یو دوه درې کسان څلور کسان هغه یو ځای کوئ او هغه په هغوی باندې دا وظیفه انشاءالله تاسو وکئ. یعنی په مجموعي طور اجتماعي سره کولی شئ په ګڼه کسه او داسې انفرادي یو کس هم ځان له کولی شي دوه کسان هم ځان له کولی شي انشاءالله الله تعالی هم حاجتونه پوره کړي. وظیفه چې دا د ماسخوتن د مونځ نفس په تازه او دس چاره دام وکئ په خپل ځای باندې به کښېنئ او هره پیرۍ سره بسم الله الرحمن الرحیم شریف وایئ. په یو ناسته یې کوئ او که په ډیرو ناستو یې کوئ انشاءالله فورا به الله تعالی ستاسو مشکلات حل کوي. او که یو څو مسلمانان راټول شو یا زنانه یا نارینه او 1,50,000 پیرۍ وکړو نو بیا هم ډیره بهترین ده. او که انسان صرف ځان له کوي که نه ګوره دا 1,50,000 یعنی 1,50,000 پیرۍ چې څوک کوي که نه صحیح شوه نو هغه په ګڼه کولی شي. او که نو یو سړی و چې زه صرف ځان له کومه بس صرف خالص نو هغه بیا 2,000 پیرۍ وي ها سره د بسم الله صحیح شو که نه انشاءالله مشکل هم الله تعالی اسانوي. ګوره وظیفه په تاسو ته په سکرین باندې انشاءالله ښکاري. ګورئ که یو انسان ځان له کوي نو داسې به وایي چې ځان له یو انسان کوي که نارینه دی که زنانه دی. بسم الله الرحمن الرحیم فسهل یا الهی کل عصب بحرمة سید الابرار سهل. سهل څه ته اسانتیا یا الله زما څومره مشکلات دي مصیبتونه دي الله
دا ستا په هغې مبارک نوم باندې او ستا په دغې مبارکه وظیفه باندې الله دا ماته اسان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. فسهل یا الهی کل عصب كل عصب بحرمة سید الابرار سهل. ځان له انسان چې یو مطلب یو کس کوي نو هغه بسم الله هره فیره به بسم الله وي او 2000 فیرې به د ماسخوتن د مونږ نه پس وي ها. او که څوک په یو نشست کې به یاري په یو ناسته به وي ها. او که څوک اجتماعي ته ورسره کوي یعنې وایي چې زمونږ اجتماعي کورنۍ مسله د دښمني ده، بل یو څیز دی، بل یو څیز دی، رشته نه کېږي، بل یو څیز دی، بل هر مشکل چې وي نو هغه د یو څو زنانه راټولې کېږي یا یو څو مدرسې طالبان او هغوی د دې نه په کاغذ باندې ولیکلی شي یا د هر چا سره نن سبا موبایل هغوی ته سکرین شاټ تصویر دی وویستلی شي او موبایل کې دې ورته ګوره انشاءالله دې وایي ها. بسم الله الرحمن الرحیم. فسهل یا الهی کل عصب بحرمة سید الابرار سهل. انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کړي، مشکلات هم الله تعالی اسان کړي. محترم مسلمانانو وظایف کوئ انشاءالله. کو د دنیا څه فایده میلاو نشي خو لومبی خو به ضرور فایده کېږي. او د دنیا څونه فایدې الله تعالی راکړي، څونه غټ غټ نعمتونه راباندې الله تعالی کړي. ګوره مونږ ښځه هم غواړو، ورپسې ډبل بچي هم غواړو، ورپسې دا غواړو چې زموږ د بچو ودونه مو شي، ورپسې غواړو زما بچی د ډاکټر هم شي. څومره حاجتونه مونږ د الله تعالی نه غواړو که نه. خو لیکن کوم چې میلاو دی د هغې په باره کې مونږ شکر ایستلی دی. نن نه دا عزم وکړئ انشاءالله چې څومره د الله تعالی نعمتونه دي هم او تاسو روزانه به انشاءالله د هغې دپاره شکر وباسو، 2 رکعته صلات شکرانه مونځ کوو. او کوم چې نه دي زمونږ ته نه دي میلاو شوي هغې دپاره به الله تعالی نه غواړو، فریاد به کوو، زاری به کوو الله تعالی ته انشاءالله. الله تعالی د ډېرو میندو نه زیات مهربانه دی په خپل بنده باندې. یو خپل بچی مور یو خپل بچی هغه له تکلیف نشي ورکړی. ګوره کله چې مور یو ماشوم میچیازي وکړي که نه، تشي میچیازي ډکه او دسماتې وکړي نو دا بچی د مور انځي، صحیح شو که نه. خو دا بچی جاړي ډېر زیاتو نو مور نیکۍ مو ته اواز کوي یجي نه دا ولې دا لږ جړی، پلار یې مو ته وي دا ولې دا جړی، خواښ یې مو ته اواز کوي، لیور یې مو ته اواز کوي، حالانکې دا جړه د دوی نشي برداشت کېدلی. او هغه مور محترم مسلمانانو هغه دا بچی د مور مقصود دا وي چې هغه د بچی صفایي راولي، مقصود دا نه چې بچی ته جړه ورکم تکلیف ورکم. نو دغه رنګې الله تعالی مو تاسو د ګناهونو نه معاف کوي، مشکلات هم اسانوي انشاءالله. ګورم الله تعالی نو انشاءالله دغه طریقې سره الله تعالی دې زمونږ حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو خوشحاله